نن د شمالي وزیرستان حواله سره یو داسې معاملہ تاسو مخې تقدمه چې نه صرف یو غټ کرپشن سکینډل دی بلکې د هغې ډایرکټ تعلق د انسانانو د امن و امان حواله سره هم دی، د ډیسټریکټ د لا اینډ آرډر سچویشن سره دی، د خلکو د سکیورټي حواله سره دی او د پولیس په کارکردګي باندې یو غټ سوالیه نشان دی. د فاټا مرجر نه پات زموږ دا توقع وه چې دلته به ډیر جدید پولیس سیسټم راشي، لا اینډ آرډر سچویشن به ښه شي او د کالونو نه دا خلک چې د امن تږي وي دې ته به امن میلاو شي، جرایم پیش افراد به ختم شي، دهشتګردي به کمه کړې شي. خو دا بده مرغه اوس خبرونه در روان دي چې ټوټل چې کم خصدار په پولیس کې ضم شول د هغې تعداد 3500 دی او په دې 3500 کسانو کې صرف 450 یا 500 کسان ډیوټي کوي او دا نور مکمل طور پر باندې حرازر دي او ډیوټي ته نه راځي. نو سوال دغه دی چې دې ته دا استثنا چا ورکړله، دا د نوکرۍ نه ولې نشي وباسل چې ډیوټي نه کوي؟ نو دلته کې مین کرپشن دې ځای کې لګیا دی. خبره دغه ده چې دا فی کس چې دی د 15,000 نه والا تر 15,000 نه والا 25,000 روپو پورې ماهانه د دې تنخوا نه باقاعده کټوتي کیږي او په دې کې ډېر کسان داسې هم دي چې هغه دوبۍ کې دي، سعودیا کې دي، بهر ملکونو کې جابونه کوي او په دې باندې ډېر هلته کې بحث مباحثې هم روانې دي او د افسرانو په منځ کې په دې باندې خبرې روانې دي. دا ټوټل چې دی دا ماهانه چې دی دا 7.5 کروڑ روپۍ کټوتي کېږي، بته اخیستله کېږي د دې خلکو نه او دا ډیوټي نه کوي او دا د کال چې دی 1.5 کروڑ روپۍ چې دی دا بته او دا کرپشن کیږي په دې کې. نو د دې اوس اثرات به په چا باندې وي، د دې منفي اثرات به زموږ په دې ضلع په شمالي وزیرستان وي. نو 450 کسان چې کم ډیوټي کوي دا هغه خلک دا ګیله هم کوي چې زموږ نه کله ایکسپلینیشن کال کیږي چې دا کم ډیوټي کوي چې جس نے سبق یاد کیا اس کو چوٹی نہ ملے، دې کله یو ځای ته بل ځای ته ټرانسفر پوسټینګ کیږي، تنګول کیږي او چې کم کسان ډیوټي نه کوي هغې نه پیسې کټ کیږي او هغه چې دی مزې کوي. نو موږ د حکومت نه درخواست کوو چې یو آزادانه تحقیقات دی وشي، انکوایري دی وشي او په دې کې چې کم کسان ملوث دي هغې خلاف ته کاروایي وشي. دا ویډیو شیر کوئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کوئ او زما دا چینل هم سبسکرایب کوئ. ډېره مننه.